قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. او وای ټول پیغمبران مونږ ته هیڅ علم نشته دی، مونږ نه یو خبر، دنیا نه چې راغلی او مونږ ته پته نه لګېدلې. یقینا ته ښه خبر په پټو باندې او په غیب باندې، نو ټول پیغمبران د هغې نه الله نه پې د علم غیب کړې ده. دارنګې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سورت اعراف کی پیغمبر علیہ السلام ته الله وی خلقو ته ووایه لا اعلم الغیب، چې زه په غیب باندې نه پوهېږم، نه یم خبر که په غیب باندې پوهېدلې ما ته به تکلیف نه وی را رسېدلې، ما به ځان له ډېر خیر را جمع کړی وی. دارنګې سورت انعام 150 کی نه پې د علم غیب شوی د پیغمبر علیه السلام نه، چې پیغمبر عالم الغیب نه دی، په غیب باندې نه پوهېږي. دویم قسم د شرک په تصرف. شرک په تصرف څه ته وایي؟ انسان دا عقیده وساتي چې د الله نه غیر بل څوک هم مالک د نفع او د ضرر شته دی، بغیر د اسباب ظاهریو نه ما ته پیدا رسولی شي یا زمانه نقصان ضرر د پکولی شي. دا عقیده ساتل دیتا شرک په تصرف وی. دا الله نه غیر بل څوک واقدار ګڼل په دې عالم او نظام کې، بل څوک متصرف ګڼل. یو اسباب ظاهره دي نو هغه به مني، لکه روټۍ ده په دې کې الله د مړولو اثر کې دا چوخري مړېږي. اوبه دي په دې کې الله د تندې د ختمېدو چې کوم دی اثر یې دی. خو ګوره یاد ساته مؤثر حقیقي په دې اسبابو کې الله دی، حقیقتا اثر په دې کې الله جل شانو اچي. ور دی د دې اثر دی سوځېدل، دوا د دوایي ده د دې اثر دی انسان له تندرستی صحت ور راوستل. خو ګوره مؤثر حقیقي په کې الله غني، دا اسباب دي او اثر په کې الله واچو، اثر په کې الله واچو. دا اسباب چې کوم دي په دې یقین ساتل چې د دې نه کېږي او د بل څه نه کېږي، نو دام ګمراهي ده. د اسباب او د استعمال نه مطلقا انکار چې بالکل یې منه هر څه الله کوي او اسباب نه منم، نو دام ګمراهي ده، زندقیت ده. اسباب د دې استعمال او اثر سپارل الله ته چې اثر وبکې الله جل شانو اچي. مؤثر حقیقی په دې اسبابو کې الله دی، نو مالک د نفع او د ضرر صرف الله. قرآن کریم دا صفت د تصرف ځان د پاره ثابتي، د مخلوق نه نفع کوي. لکه سورت انعام 18 نمبر آیات کی چې تکلیف لري کول مصیبت ختمول دا الله جل شانو کوي. 18 آیات د سورت آل عمران وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. او قدر ورسی الله تا ته څه تکلیف، څه ضرر، څه مصیبت، څه پریشانی، فلا کاشف له نشته لری کون کې د تکلیف د پاره الا هو مگر دا یو الله دی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ او قدر ورسی الله تا ته خیر، نو دا الله پارس باندې قدرت والا دی. دلتا بزر نه ویل نه کېره ده، مطلب معمولی ضرر د در ورسیږي، لږ غونته کې ضرر، نو دا الله نه غیر څوک لري کول والا شتا. د سر درد یو معمولی چیز دی، چې چا په سر درد راشي د الله نه غیر بل څوک به لري کی نشي لري کوله. په غاښ در راله، په بدن باندې دانه راوخته، معمولی غونډه کې دانه، دا یو معمولی تکلیف دی. دا چې الله در ورسو نو فلا کاشف له الا هو، نشته دې تکلیف لري کون کې کلوې تکلیف دې کوړو کې دې مگر یو الله. دا الله نه غیر بل څوک ستانه تکلیف او مصیبت
دا نشي لري کولې. بیرستا یوصل وم نمبر آیات کې ذکر کړي چې تکلیف او مصیبت تا ته درورسیږي نو دا غیل لري کون کې د الله نه غیر بل څوک نشته دی. تکلیف او مصیبت بدر نه الله لري کوي. دارنګي نه په تصرف د الها او باطلونا سورۃ اعراف یوصل یو نوی نمبرات چې د الله نه غیر بل څوک تکلیف او مصیبت چې پتا راغله دی یا راضی د الله نه غیر بل څوک استا نشي لري کوله. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. ان الذين يقينا اغكسان جتاسرا بلی سوا د الله تعالی نه بندگان دستاسی غندگی راوی بلی کنه استاسی قبولتیا دیو کی استاسی چې کوم چغو پر یاد دی نو هغه دی قبول کی. فلیستجیبوا لکم کای وای تاسو رښتونی. الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها. دا تاسو چې د الله نه غیر را بینو آیا دا غي خپېشتره چې لاړ شي باغی باندې مزل وکي یا الله سنت چې عمله ور باندې وکي یا سترګې چې باغی باندې لیدل وکي یا وګونه چې باغی باندې اوریدل وکي. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. ورته پیغمبر ازاد الله نه غیر چې ستاسو سمنا شریکا دي شرکا دي اگر او بلی زما خلاف یو منصوبه جوړه کوي چې څه کوي ما ته مهلت مرا کوي. سورۃ فرقان 3 نمبرات دارنګه سورۃ رعد 14 نمبرات سورۃ انبیاء شپږ شپږم سورۃ مریم 201 سورۃ طه یو کم نوی سورۃ شورى 201 دی آیاتونو د قران کریم کی الله جل شانه صفات د تصرف ځان له ثابت کړي دي چې واقدار او متصرف زېما دی نظام عالم کې چې سو غواړم نو هغه بکی کې زمانه غیر بل څوک ته نشي کولای. دریم قسم د شرک هغه شرک په دعا دی. په بیان کې د الله سره څوک شریک جوړول سوال راځي چې دعا یو قسم د عبادت دی. دام یو قسم له عبادت دی. نو دی ځان لا قسم ګرځول ته څه ضرورت دی خو په عبادت کې داخل دی کنه. جواب دا دی چې ډیر خلک دي عبادت کوي منځ کوي روزه نیسي حج ادا کوي صدقه ور کوي خو دې باوجود په حاجاتو کې چې د الله نه غیر بل چاته وي غیر الله ته چې وي پیر بابا را ورسیږي یلو یزوان غلا مدد شي. ما فوق الاسباب د الله نه غیر بل چاته आवाज کوي د شرک وایي. د شرک په دعا وایي. دوی خو د تعظیم د ولی و اجداد ولی من تعظیم کو عزت کو او دوی او تواسطه وایي چې